زه صرف هغې خلکو له یو دعوت فکر ورکوم چې اوس هم د دې پورې نښتې دي. هغې ته د فیض آباد د ځمکې 8 شهدا خو ښکاره نه شو، هغې ته د مسجد رحمت للعالمین صحن په وینو باندې رنګین خو ښکاره نه شو، هغې ته د 26 او د 19 کالو د نوجوانانو په سینو باندې ګولۍ خو ښکاره نه شوې. دغه د عشق رسول دپاره کافي نه وې، خو د یو فاسق او د یو فاجر د یو اعلان فاسق او فاجر د مدینې منورې خپې ابلخپې ورته ښکاره شوې. هغې ته د نوجوانانو سینې چې په ګولو باندې غلبیل شوې، په وینو باندې رنګینې شوې، هغه ورته ښکاره نه شوې، خو د کعبې دروازه ورته ښکاره شوه چې وګوره فلاني ته د کعبې دروازه کولو شوه. هغې ته په زرګونو علما او صلحا په جیلونو کې بند، یقینو کې د 10 نه زیات واقعاتو شو چې د چا والد وفات شوی دی، د چا والده وفات شوې ده، او هغه غریب په جیل کې دننه دی. محض د جنازې دپاره چېرته څو کسانو ته یو 2 غنټې اجازت میلو شوی دی. چاته دا ظلمونه خو ښکاره نه شو، خو دا ورته ښکاره شو چې وګوره د فلاني دپاره خو چې کوم دی څه چلو شو، مدینې منورې د روضې مبارکې دروازه کولو شوې ده. ما که دا دلیل د دې خبرې وي د کعبې مبارکې، همدارنګې چې کوم دی دا تاریخ پرېږده چې د دنیا به مونږ چې څومره ډاکوان حکومتونه کړي دي چې تم ورته ډاکو وې، چې څومره غلو حکومتونه کړي دي، هغې ټولو ته د کعبې دروازه کولو شوې ده. هغې ټول چې کوم دی مدینې منورې ته راغلي دي، روضې ته ورغلي دي. خو د داسې خلکو دپاره به باباجي مبارک یو شعر وی، زه به په هغې باندې ختمه کړم. باباجي مبارک به وی بہت بڑے بد نصیب ہے جو قرار تک نہ پہنچے، دل یار در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. دغه چې کوم دی بد نصیبي ده چې څوک د حضور د در پورې خو ورسېدل، د حضور علیه السلام د در پورې، خو زما د جانان په زړه مبارک کې چې کوم دی د هغوی څه نشته، د هغوی دپاره ځای نشته. ځای د هغه چا دپاره دی چې چا د دغه محبوب علیه السلام دپاره خپل ځانونه قربان کړل. او دا خو بیا له موضوع ده چې زه درته ووایم چې د دې حرم شریف، د دې روضې د دې چې کوم دی بیت الله شریف، د دې خدمتونه اوس هم څوک کوي، نو په دې به را سره بیا ونه منې چې هغه معشوقان رسول دي چې څوک شپه ورځې ورته ورننوځي. پوهېږئ دې باندې دا خو بیا له موضوع ده چې زه درته ووایم چې ظفرالله قادیاني د پاکستان سابقه وزیر خارجه چې د دې ځای نه لاړ، هغه ته به سپیشل د مدینې منورې د روضې مبارکې دروازه کولاوېده، نو هغه معشوق رسول کوي. ځکه عزتمندو دا د دې جلسو چې کوم دی یو عجیبه غوندې وار وي. د دې نه وړاندې چې کله دغه واقعه وشوه د ممتاز قادري، او بیا چې کوم دی دلته کې زمونږ دومره کسان د فیض آباد په ځمکه باندې شهیدان شو، نو د هغې نه پس چې کوم دی د هغه وخت وزیر اعظم هم بیا ډایرکټ لاړ مدینې منورې ته، او بیا د هغه ځای تصویران به ویډیوګانې به ورته ولاړ وو. عجیبه خبره ده، د وزیر اعظم یو تصویر هم چې کوم دی د تراو راغلی دی، په ټول رمضان کې تصویر راغلی دی تراو چې دا لګیا دی دلته کې ختم اوري او دې تراویح کوي، یو تصویر راغلی دی. یا چېرته یو ځای کې یو ویډیو جوړه شوې ده چې دی په فلاني جومات کې لګیا دی، قاري صاحب وړاندې دی دې تراویح کوي، نه، خو هلته کې د یو ځای ویډیوګانې دي. دا وګوره دا دلته کې خپې لخپې روان دی، دا وګوره دا مدینه منوره کې فلاني ځای کې ناست دی، او زمونږ خلک بیا څه وایي، دا وګوره هغه ته چې کوم دی مدینې منورې نمایده خو ظفرالله قادیاني ته هم کولو شوې وه، د هغه باره کې دې څه خیال دی؟ دا خو پرویز مشرف هم په دې باندې برید تاول، نواز شریف ته هم کولو شوي دي، نو هغې ته غلو ډاکوان وی، خپل ته عاشق رسول وی. بس ته عزتمندو په دومره ارزانه سودا باندې ځان مه دوکه کوئ، دغه ستاسو قیمت دی. باباجي مبارک به فرمایل قیمت چې دی دا ډېر لوی پکار دی. مونږ په میدان باندې په سینو باندې ګولۍ وخوړې، خو مونږ عاشقان رسول نه شو. هغه صرف چې کوم دی په یو خپې بلخپې باندې عاشق رسول شو. د هغه دا 45 شهدا ته هیر کړه. هغې خلکو لا چې څوک اوس هم د دغې حکمران جماعت سره تعلق دی، هغې له یو دعوت فکر ورکومه چې بیا به درنه وخت تیر وي. اوس هم چې کوم دی ځان سره سوچ وکړه چې ته په چا پسې روان یې. اوس هم لږ د ځان سره سوچ وکړه چې ستا ملګرتیا د چا سره ده. اوس هم د ځان سره لږ سوچ وکړه چې هغه په دغه وینو کې خو ستا د حمایت شامل نه دی. آیا د حضور علیه السلام د عزت او ناموس د پاره چې کوم آواز پورته کیږي او د هغې د دباولو کوشش کیږي، په دغه کې خو ستا حمایت شامل نه دی. دا خو ماشوم ته هم پته ده، والله چې څوک سترګې پټ هم کړي هغه ته پته ده چې په دې وخت کې لبیک د څه دپاره لګیا دی.
او د لبیک درد د چاته دی خلکو وې سو شو یو قرارداد پیش شو د هغې دپاره تاسو 15 شهدا ورکړه نو دا خو دومره یو چې کوم دی یو وړه شانتې خبره وه ما وی چې کوم دی ته په دې باندې پوهېږې نه قرارداد دلته کې پیش شو په 2 ورځو کې دننه د یهودو درد شو هغې چې کوم دی ټول یهودیان راغونډ شو عیسایان راغونډ شو هغې وی دا د لبیک والا څه کوي پاکستان نه باقاعده مطالبه وکړه ما وی تا ته چې کوم دی پته نشته خدا تپوس د هغې نه وکړه چې په د یو قرارداد باندې هغې ته کوم تکلیف ملو شوی دی ځکه عزتمندو زه نن هم تاسو له دا دعوت در کوم چې په دې قافله د عظیمت کې موږ سره شرکت وکړئ انشاءالله تعالی دنیا به هم ښه وي آخرت به هم ښه وي او وخت چې دی دا بالکل نشته د سترګو پټېدل دي دا تکلیفونه دا ظاهري ازمایښونه امتحانات دا هېڅ هم نه دي والله که د دې مشن په وړاندې دا هېڅ هم نه دي زه درته اوس هم وایم چې د دې نه به سخت راځي او که زمونږ عزم وي زمونږ حوصله وي استقامت وي انشاءالله تعالی دا به الله پاک دیر کی کم از کم که مونږ ته الله جل جلاله دا ګلستان نه ښیي زمونږ بچو ته به وښیي خدا رنګ راوړي د دې شهداو وینه به رنګ راوړي انشاءالله وخت رانږدې دی او هغه وخت انشاءالله ډېر زر به راشي چې الله کریم جل جلاله به مونږ ته په دې وطن کې د اسلام جنډه بلنده وښیي رب لا یزال دی زمونږ او ستاسو د ټولو د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام سره په صحیح معنو کې مینه محبت نصیب کړي